بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډ سره زه محمد ارشاد پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، پیښور کې د پولټري ایکسپو را جوړه کړې شوې ده. دغه ایکسپو کې مختلف سټالونه لګېدلي دي چې پای کې د مختلفو کمپنیانو د 50 نه سیوا پر سټالونو کې هغې د دوایانو په حوالې سره زمیندارو ته هغې د چې کوم د پولټري د هغې پیداوار دی د هغې د اضافې حوالې سره مختلف معلومات چې کوم دي نو هغه ترلاسه کیږي. دې سره سره چې کومه دغه ایکسپو لګېدلې ده نو دلته مختلف انویسټر به راځي. هغې به په دغه چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د پولټري کوم صنعت دی نو په هغې کې د هغې لپاره ډېرې مواقع دي، خو هغې د دغه مواقعو نه خبر نه دي. خیبر پښتونخوا حکومت دغه څومره چې د دې سره تړلي خلک دي د هغې کوم مشکلات دي د هغې لپاره خیبر پښتونخوا حکومت څه اقدامات کوي. بیا چې کوم انویسټرز دي یا سرمایه کار دي هغې ته خیبر پښتونخوا حکومت څه سهولتونه ورکوي. په نن پروګرام کې به هم په دغه ټول ایشوز باندې خبرې اترې کوو د حکومتي چارواکو سره هم د لایف سټاک سره چې کوم تړلي خلک دي د هغې سره هم او بیا چې کوم دغه فارمرز دي یا زمیندار دي د هغې سره به هم خبرې اترې کوو چې د هغې مشکلات څه دي او بیا په حکومتي سطح د دغه مشکلات کمولو لپاره څه اقدامات کوي. پولټري ایکسپو کې موجود یو. دلته را سره ډاکټر مجتبی صاحب موجود دي، هغې ډایرکټر ریسرچ دي. د هغې سره به په دې حوالې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، کله دا ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې په دې پولټري ریسرچ په حوالې سره څومره کار شوی دی او څومره کار پکار دی؟ ډېره مهرباني. پولټري چې دی زمونږ یو بنیادي ضرورت دی. د پولټري کې دوه څیزونه راځي، یو د انډې او بل د دې غوښه. د دې دپاره دوه قسمه دلته قسمه فارمونه دي زمونږ. هغه د یوې دپاره انډو دپاره بیل دي او د هغه دپاره غوښې دپاره بیل دي. نو ماشاءالله زمونږ په صوبه کې دا سیکټر ورځ پر ورځ په مخ روان دی. اگرچې مونږ صوبه اوس هم بنیادي طور باندې دارومدار کوي پنجاب باندې. زمونږ 30% پروډکشن خپل دی، 70% پروډکشن مونږ ته پنجاب نه راځي. خو دا یو ډېر خوشایند خبره ده چې داسې یو اکټیویټیز راشي چې یو سرمایه کار راشي، خلک راشي چې دې کې دلته جاب اپرچونیټیز هم ډېر دي، آب و هوا هم ډېره ښه ده. او نن سبا چې کوم جدید ټیکنالوژي راغلی دی هغه کې زمونږ خیبر پښتونخوا چې کوم ډاکټران صاحبان دي، ویټنري ډاکټران زمونږ ورکران دا کافي سکلفل دي، پنجاب کې کارونه کوي او دا اوس را روان دي. موږ صوبه کې ځای په ځای باندې غټ کنټرول هاوسز لګوي، شیډونه لګوي. زمونږ پولټري ریسرچ والا کوم ساینټسټ دي، ساینسدانان دي، د دې هیلپ کوو لګوي او دا انډسټري په مخ روانه دی. ډاکټر صاحب، کله راته دا ووایي چې موږ وکتل زیاتره کمپنیز چې کوم دي نو هغه زموږ د خیبر پښتونخوا سره د هغې تعلق نه دی. را روان وخت کې څه ګڼئ چې په دې فیلډ ته زموږ کوم سرمایه کار دي هغې دلچسپي په دې کې څنګه به پیدا شي، د هغې لپاره څه اقدامات روان دي دا قسمه ایکسپو نه علاوه؟ پاکستان پولټري چې دی دا بالکل پیورلی یو کمرشلي او آزاد اداره دی، یو قسم پاکستان پولټري انډسټري چې ورته وایي. نو دې کې د پنجاب چې کوم سرمایهدار خلک دی ډېر مخکې سرمایه لګولې ده. دې کې موږ پښتانه هم شته، خو دا هلته په پنجاب کې د دې مختلف فیکټریانې دي. اوس ورځ په ورځ باندې زموږ صوبې ته هم را روان دي. زما چې څنګه ذکر وکړو موږ صوبه کې غټ کنټرول شیډې ولګېدلې، د دې 60 هزار 90 هزار 100 لاک 1.5 لاک چرګان پکې ساتي او دا انډسټري اوس په مخ روانه دی. خلکو ته پته ده چونکې دا یو خوراک بنیادي ضرورت دی او زمونږ صوبې کې فی الحال کافي کمی دی او یو منافع بخش کاروبار دی. د دې ایکسپو مقصد هم دا دی چې دلته زمونږ خلک راشي، فارمر راشي، سرمایهدار راشي او دا وګوري او د نور هم دلته فارمونه جوړ کړي. دا کوم جدید فارمونه دي چې مونږ ته کنټرول شیډ وایو، بیټري کیج شیډونه وایو چې پنجرو کې چرګې ساتلي، انډې کې او ټول اټومیټک سیسټم یې. نو دا تاسو انفارمیشن دپاره وایم چې دا زموږ صوبه کې 2-3 هم لګېدل او نور خلک هم را روان دي او لګیا دي. دا ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړو چې زمونږ 10% زمونږ خپل پیداوار دی او 1% مونږ په پنجاب باندې انحصار کوو. دغه ضرورت د خپل مونږ څنګه سیوا کولی شو، د هغې ضرورت څومره کمولی شو؟ د دې ضرورت خو صرف جي دغه یو حال دی چې دې کې زمونږ یو پولټري فارمر ته یو انسینټیو پروګرام شروع کړو او دې ته په دې انډسټري لګولې باندې انسینټیوز ورکو، چېرته یو زونینګ ورله وکړو، چېرته یو ځای وله ورکو، سرمایهدار دلته راولو
او دلته خپل سرمایه وکړي، نو بیا به ډیفینیټلی خامخا زمونږ خو څه دونه غټه مسله نه ده. مواقع شته؟ مواقع شته، آب و هوا شته، ټیکنیکل هینډ هم شته. تاسو به دې خبرې نه خبرې نه، پاکستان کې ښه قابل او ښه تکړه ویټنرین چې په پولټري کې اویلیبل دي پښتانه دي، او بدقسمتي چونکې دلته انډسټري نه ده لګېدلې، دې آر سروینګ ان دی پنجاب انډسټري. حکومت څنګه د دې انډسټري هیلپ کولی شي؟ دې باره کې ستاسو انفارمیشن درکړم. دا تیر شوي 15 کاله نه د پولټري باقاعده ډایرکټریټ هم جوړ شوی دی او ډېر ښه کارونه هم شروع کړي دي. خلکو له کنټرول شیډونه هم ولګوله، دې کې دوی ته په شیرینګ بیسز باندې سبسډي هم ولا ورکړله. امید خو دی چې په مرج ایریاز کې، په دا سیټل ایریاز کې د دې تا ورو په ورو اوس هغه روان دي او ګورنمنټ ډېر ښه سپورټ ورکړی دی، او دې سپورټ له وجې د پولټري انډسټري کې پی کې زیاته شو. دا ایونټ هم دغه یو حصه دی. ډاکټر صاحب تاسو ریسرچ خبره وکړئ، تاسو په خپل ریسرچ سره وابسته یې، نو کمی بیماری دي په خیبر پښتونخوا کې چې د دې پولټري سره ریلیټډ دي، په هغې باندې دا وخت څه چرګانو کې څه بیماری زموږ چې کوم ریسرچ دی یو خو بنیادی بریډینګ باندې ریسرچ دی، مختلف نسلونو باندې ریسرچ کو. بل زموږ ریسرچ یو پورشن د ستاسو بیماریانې هغه کړل کنه چې ته موږ ډیزیز کنټرول وایو، نو د دې نارمل بیماریانې د چرګ سره تړلې دي، د لپاره پراپر ویکسین کیږي او داسې څه آوټ بریک دلته ډېر کم دي. زموږ آب و هوا ماحول د بنسبت چونکې یو خو فارمینګ لا کم دی، ډېر زیات نه دی، نو دې له وجې بیماریانې کمې دي، آب و هوا هم ښه ده او خلک پراپر ویکسین کوي هغه کوي، نو داسې څه یو آوټ بریک غټ آوټ بریک نه دی. نارملی چې کوم لږ ډېر راځي او پراپر ټریټمنټ کیږي او خلکو ته ښه فایده پکې رسي، منافع بخش کاروبار دی روان دی. دا ډېره خوشحاله خبره چې دا فار دی فرست ټایم مونږ صوبه کې وشو، او زما خو دا یو د دې منتظمین ته او زه اول ډېر خراج تحسین پیش کوم زموږ د لایف سټاک ډپارټمنټ والا ته، دوی هم ډېر هیلپ پکې کړی دی. زموږ د کوم نور میلمانه راغلي دي، انډسټریلیسټ راغلي دي، د پروډکټ خلکو ته خپل خیلي دي، دا یو اټریکشن دی. او زه وایم چې دا یو هر کال په کار دی، هر کال په کار دی چې دې ته خلک راشي او یو طریقې کار جوړ شي، خلکو ته با عزت روزګار زموږ صوبې خلکو ته میلاو شي، دې نه علاوه زموږ صوبې ضرورت هم پوره شي او دې مطلب په ټول ملک اکانومي باندې هم ډېر بهتر صورتحال دی. زموږ سره افغانستان بارډر نږدې دی، افغانستان ضرورت هم پوره کولی شو او دلته هغه کولی شو. دا داسې ایونټس دي، دا د پولټري انډسټري دپاره ډېر بهترین هغه دی او زموږ صوبه دی کې یو سټیپ واخیستو. پاکستان لیول باندې نیشنل لیول باندې کیږي، یو ځل کیږي او زموږ صوبه واحد ځل رالی چې د خپل سرمایه کار د خپل خلکو ته یو ځای کول، یو پلیټ فارم مهیا کول، د یو چت تلې ټول راوښتول او دو انټریکشن کول دپاره ډېر ښکلی ایونټ دا ارګنائز کو. سب سے پہلے جو یہ 30% ہے، یہ تقریباً ابھی ہم پچھلے 2 سال میں شاید ہم اچیو کر سکیں. اس سے پہلے ہمارے پاس ٹوٹل 10% شیئر تھا کے پی کے کا ٹوٹل، باقی 90% جو تھا وہ ہمیں پنجاب سے آ رہا تھا. ابھی جو 20% بھی ہوا ہے، یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کنٹرول فارمنگ کی، اس میں جو ہمارے نئے یہاں کے فارمرز ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، نئے شیڈز بنائے ہیں، یہ تقریباً ہمیں اب 30% پہ لے کے چلے گئے ہیں. اور انشاءاللہ جو جس مقدار سے شیڈز بن رہے ہیں ایریاز میں، ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ 50% پہ پہنچ جائیں گے ان قریب. سر خیبر پختونخوا میں کون سی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس کے مواقع بھی ہیں، وہاں کی آب و ہوا بھی کمپیریٹیولی ان کے لیے سوٹیبل ہے؟ کون سے علاقے ہیں جس میں یہ پیداوار کم اخراجات پہ زیادہ ہو سکتی ہے؟ ایریا وائز آپ دیکھیں جن علاقوں میں آبادی نہیں ہے نا ابھی، تو کیونکہ پہلے یہ ایشو ہوتا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن کا ایشو بن جاتا تھا، لوگ جو ہے وہ شہروں کے اندر شیڈ بناتے تھے. اب جیسے ہی کنٹرول شیڈز آئے ہیں تو لوگ سائڈ ایریاز میں نکلنے لگے ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہے. تو جو ہمارے ایریاز جو بنجر ہیں، جس کو آپ ریگستان بھی کہہ سکتے ہیں، کرک کی سائڈ آ جاتی ہے، آپ کی بنو سائڈ آ جاتی ہے، گرم علاقے ہیں لیکن وہاں پہ آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہاں کے سائڈ ایریاز میں ہم اچھی فارمنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس سائڈ پر کام نہیں ہے. بجلی کا ایشو ہے، سب سے بڑا مین ایشو ہے. سر آپ نے کنٹرول شیڈ کی بات کی، تو کتنا خرچہ آتا ہے اس پر اگر کوئی ایک فارمر ہے اپنی تی وہ کرنا چاہے؟ اصل میں یہ تو کنسٹرکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. پہلے جو شیڈ بنتا تھا وہ 30,000 کا تقریباً 50 لاکھ سے 70 لاکھ میں لگ جاتا. اب جو گورنمنٹ نے اس کے اوپر ٹیکسز وغیرہ لگائے ہیں تو یہ 1.5 کروڑ کراس کر گیا ہے، جس کی وجہ سے جو اسمال اسکیل فارمر ہے یہ اپنے آپ کو گروم نہیں کر پا رہا. یہ ہیوی انویسٹر ہی آ رہے ہیں، وہی شیڈ بنا رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں. جو چھوٹا فارمر ہے وہ اپنے آپ کو اوپر نہیں لا سکتا کیونکہ ابھی جو بجٹ آ گیا ہے اس کا وہ بہت زیادہ ہے.
جو اس کا سسٹم لگ رہا ہے، جنریٹرز مہنگے ہو گئے ہیں، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، بروڈرز مہنگے ہو گئے ہیں، ان کے اندر جو آٹو سسٹم ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں، موٹرز مہنگی ہو گئی ہیں، جس میں یہ بہت زیادہ ایکسپینس آ رہا ہے. ابھی یہ گورنمنٹ کو چاہیے ان کو سبسیڈائز کریں، تھوڑا ان پہ جو ٹیکسز ہیں وہ کم کریں، تاکہ جو لوگ پہلے شیڈ بنا رہے تھے جس سپیڈ سے اسی سپیڈ سے بنیں گے تو یہ اور زیادہ کنزمپشن ہمارے لیے اچھی ہو جائے گی. فرمونه وي سره پولټي ورسره کنټرول شوی دی سره، خو نن سبا حالات داسې چې بیمارۍ زیاتې دي او داسې دي چې غریبان نقصانونه زیات وکړل که نه. او دا پولټي ډېر زبردست کار دی، ډېر زبردست کاروبار دی، خو حکومت د په چار ده چې دا ته توجه ورکړي. کنټرول شیډ خبره وکړه، تاسو جوړ کړی دی؟ ما خپل نه جوړ کړی، خو نورو کس بل کس جوړ کړی دی، ته موږ فیډ ورکوو هغه ورکوو. هغه څومره اخراجات په دې راځي؟ تقریبا 1.5 کروڑ سے 10 راځي پکې 2 کروڑ ښه. نو حکومت پکې څه مدد کړی که پخپله جوړ؟ ایس حکومت ایس توجه نه ورکوي، حکومت ایس غانه ورکوي. جنوبي ضلعو کې دا کنټرول شیډ نور جوړ شوي؟ نه نور نشته دی، دغه یو دوه کنټرولونه دي. یو 20,000 ول یو 10,000 ول داسې. تاسو وایئ چې هلته بیمارۍ دغه شوي دي، بارانونو څه نقصانونه کړي؟ بارانونو نقصان نه کړي، فارمونه هغه کړي ړنګ کړي دي فارمونه، او نقصانونه زیات شوي دي. او غریبان خلک دي او څه هغه نشته دی، ځکه چې دا کاروبار چې یو سړی وکړي دا بیا پرېږدی نه شي. سړي نه پیسې نه وي هغه نه کوي که نه، او داسې خبره ده. فایده پکې شته، موقع شته؟ فایده شته پکې، او نقصان یې زیات دی. رزق خواستل دي پکې، رزق خواستل دي، رزق به خلک هم. تاسو د بیمارو خبره وکړه، نو څه ریسرچ نه شوی د هغې بیمارو د مخنیوي لپاره؟ سرکوري هغه هېڅ نه دی شوی، نه ډاکټر راغلی دی، نه ډاکټر ګرځي په هغه باندې فرمونو باندې، هېڅ هغه نشته دی. تاسو نن دې ایکسپو ته راغلي یئ، څه مو کتل؟ تاسو چې کوم مسلې دي تاسو ګڼئ چې لږې حل کېدی شي؟ ماشاءالله ډېر زبردست خوند یې وکړو، ایکسپو ډېر زبردست، او ټول هغه ته د رجولي صدر صاحب څه دی دی مې ډېر شکریه کوي، دا هغه ده وکړو، او دا پیله ځل دا KPK وشو، ډېر خوند یې وکړو، او الله دا کامیاب لري، او ډېر مزه وکړه. زمیندار ته پکې څه فایده شته په دې ایکسپو کې؟ زمیندار ته فایده شته پکې. تاسو پکې څه فایده کېدی؟ والا چې مونږ داسې وي چې میډیسن وګوري، کمپنۍ سره ډیلینګ وشي، او چوزې ورسره خبره وشي، او د فیډ ورسره هغه وشي، ډسکشن وشي، او دا پچاره چې موږ ته سہولت وکړي. کوم خوراک چې دی ستاسو د دې چوزې لپاره یا د چرګ لپاره، نو هغه تاسو هلته بل ځای نه راځي؟ مونږ د پنجاب نه راځي، خو خرڅه ځای ته پر راځي، خرڅه ځای ته پر راځي، او فیسیلیټي نشته. پنجاب ته فیسیلیټي زیاته ده، مونږ د هېڅ توجه نه راکوي. او حکومت ته دا پکار دی چې دا پولټي څه ده، دغه د KPK د ټول غړي د خپل روټینه وباسي، ریټ چې وباسي، پنجاب له خپل روټینه وباسي چې غاښ مونږ ته نقصان زیات شي. لیس پکې چلیږي، لیس پکې چلېږي، او پنجاب ته پیدا ده، او KPK ته نقصان زیات دی. اعوذ بالله الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملک شهریار، ایکس اسسٹنٹ رجسٹرار اینڈ ایکسپرٹ پولټری KPK. دا جناب دا ډېر یو اهم موقع ده او د خوشحالۍ موقع ده چې دې نه پهله د پولټري ایکسپو KPK کې نه شوی، او د دې څیره چې ده د دې ایفورټس چې دي دا آصف اعوان صاحب او هغې ملګري ګوار صاحب ناکي هغه او زموږ رجسټرار او ډیپټي رجسټرار د دې کاوشونو او د دې محنت سره او د دې کاوشونو سره دا سیستم کمپلیټ شوی دی. او نن چې تاسو ګورئ دا KPK پورا سیټ اپ دلته موجود دی. دا کوپریټو ډپارټمنټ حوالې سره او د دې کوپریټو ډپارټمنټ یو فعال کردار دی، او ان شاء الله زموږ د سټاف او د ټیم آصف اعوان ادرس ټیم چې څومره چې دي د دې یو پکې پوره دلچسپي لري. ان شاء الله نیکسټ ایئر به دلته تاسو به ګورئ دې نه یو ګرینډ او یو نیشنل او انټرنیشنل سطح باندې ان شاء الله پروګرامونه به کیږي. بالکل مشکلات ډېر زیات دي دلته، چونکه مونږ دا پولټري څومره چې دا چکن دی او دا پنجاب نه مونږ دا او دا ډېر کاسټلی دی. دلته پکار دی چې د دې متعلق شیډونه دې جوړ شي،
گورنمنٹ سبسډي دی ورکي او یو منظم ترتیب سره دلته یو پروګرام دی جوړ شي ولې زموږ کنزیومر چې دی نو دا 100 شی چې دی نو آپ 150 روپو باندې علی تقریبا 50% ولې دلته سیستم ناپید دی او د دې د سیستم فقدان ډیر زیات دی د کې گورنمنٹ طرف نه بدقسمتۍ سره به زه وایم چې سابقه دوار کې د دې عدم توجه شکار ودا شه اوس موجوده گورنمنٹ چې راغو سپیشلی زموږ د وزیر اعلی صاحب چې ده دا ډیر پکې دلچسپي لري زموږ سیکرټري صاحب چې ده د کې ډیر زیات دلچسپي لري زموږ د ټیم چې ده آصف حیوان او داغي مرګري او د کې سپیشلی زموږ یو د پیښور یو ډیر کرتا درتا او فعال شخصیت ده گوار خان ناکی چې ده دی پکې هر شعبه کې د کوپریټو د دې خدمات چانه پټه نه دي او دی کې د دې یو اهم کردار سر کدی ته توجه ورکړئ شي چې کوم د دې پولټري صنعت دی حکومتي سدوانی نو دغه ضرورت تاسو غنئ چې کال 2-3 کې څومره پورې من کمولی شو په پنجاب چې کوم انحصار دی دا چې ګریجویل کې کنه 3 کالو کې زما امید ده چې پنجاب سره موږ برابر بشو تقریبا خو د دې حکومت عدم توجه په وجه باندې دا رسته ده او اوس د زموږ د ټیم چې راغو او د دې رجسټریشن انډر پروسس د کوپریټیو سره ان شاء الله دا کوپریټیو ډپارټمنټ په حواله سره به د یو فعال کردار به ان شاء الله سر زمونږ په خیبر پختونخوا کې ډیر انویسټرز دي په مختلفو شعبو کې هغه انویسټمنټ کوي په دې فیلډ کې د هغې ته د انویسټمنټ څومره مواقع دي دې کې ډیر زیات مواقع دي خو خلک انویسټر چې دی هغه یریږي دلته یو منظم پروګرام نشته دلته د دې سوسایټي سره رجسټریشن یا پراپر طریقې سره منظم نه ده نو اوس دا زموږ کوپریټیو ډپارټمنټ سره انډر پروسس ده ان شاء الله د میاشت کې بعد دا کمپلیټ بشي نو امید لرم چې دا څومره انویسټر چې دی کوم چې انټرست ساتي دی کې آباده کې پوره دلچسپي بساتي زما نوم ګوهر علي دی پراوینشل رورل سپلای کوآپریټیو کارپوریشن صوبایي صدر او آل پاکستان نشنل کوآپریټیو سپلای نائب صدر تاسو چې دا سو وې نو دا پولټري فارم باره کې چې کم ایگزیبیشن کیږي د دې د صحرا آصف حیوان او راجولی د پولټري فارم کم سر چې دی ایته ځي ځکه چې زموږ په جون کې په ډومبي ځل باندې دا یو ایگزیبیشن کیږي لګیا دی خو د دې غټه مسله دا ده چې تر کومه پورې افغانستان باونډري لاین بندني نو تر هغه پورې د چرګ او د دې لایو سټاک والا قیمت د پروزي ځکه چې مخکې د بچي قیمت د یو ورځ د بچي قیمت 15 روپۍ نن هغه چې کم دی په 300 روپۍ باندې کېږي هغه ولې چې هغه دغه افغانستان او اخوا کوم هغه نور سنټرل ایشیا ممالک ته التزي که په دې پابندیو لګي دا نو دا پولټري پابندي خو لګولې د حکومت مرکزی حکومت دا چې کله مرکزی حکومت یا صوبایي حکومت ولګوله نو هغه ورځ باندې به دا بچي ریټ دا چرګ ریټ باندې هغه ټیم پروزي خو تر اوسه پورې پابندي لګېدلې ده عمل پرې نه دی شوی اوس تقریبا چې تر کله دې د پابندۍ خبرې کړي دي نو 435 نه یا 450 دا 550 نه د بچي قیمت د چرګ قیمت رالو 400 ته نو که د باندې نورم سختی رااله نو دا به مکه پخواني ریټ ته 300 باندې لاړ شي دې سره سره کوآپریټ کوم ډپارټمنټ دی او د کوآپریټ خپل موومنټ دی دا غي خپل جیدادونه دي خپل دغه دي خو مخکې حکومتونو یو ظلم کړی دی چې کوآپریټیو بینک ختم کړی دی که کوآپریټیو بینک بیا بحال ک نو مخکې حکومتونو د بحالېدو کوشش کړو خو بیا پکې عناصر دا سره چې کوآپریټیو بینک بحال نشو نو زه دې صوبایي حکومت ته دا خواست کوم چې تاسو د کوآپریټیو لپاره د زمیندار لپاره که څه کوئ نو کوآپریټیو بینک بحال کړئ چې کوآپریټیو بینک بحال کړي نو هغې کې یو 250 کسان به پکې بړتي شي بل د کوآپریټیو بینک په اخراجاتو باندې په حکومت څه خرچه نشته کوآپریټیو بینک په خپله ګټي او په خپله تنخواګانې او په خپله هر څه د هغې اخراجات د بینک نه دغه کېږي ګورنمنټ د هغې څه نقصان نشته خو تر اوسه پورې یو حکومت یو افسر په دې ځان پوه نه کړو چې دا کوآپریټیو بینک ولې ختم شوی دی حالانکه ختمېدلي نو پکار په ټول پاکستان کې کوآپریټیو بینک چلیږي عالمي دنیا کې کوآپریټیو بینک او کوآپریټیو موومنټ او ډپارټمنټ بحال دي نو دلته کې ولې کوآپریټیو سره د سوتیلي ما سلوک کیږي نور ډپارټمنټ سره که 100% کوي او د هغې نه 10% ګورنمنټ شیر دی خوا را ټرانسفر کو نو زما څونه خیال دی
کوآپریټیو هم په خپلو خپو درېږي، پولټري فارم هم په خپلو خپو درېږي، لیو سټاک به هم په خپلو خپو درېږي او زمیندار به هم په خپلو خپو درېږي. نن که تاسو ګورئ زه پرون بیګا پنجاب نه راغلم، هلته بمپر ګدم دغه شروع شوی دی چې 30 پروسه کال چې هغې 30 یو جریب کې 30 بند کېده، هغې پرون هغې چې هغه اعداد شمار کړ په دې وخت کې 60 من هغې کړي دي. بالکل جی دا ډېر ښه اچیومنټ دی جی زمونږ صوبې دپاره بیسیکلي چې دا فرسټ ټایم دومره ایکسپو دا جوړ شو اسپیشلی پولټري په پلیټفارم باندې، ولې چې پولټري په دې باندې موږ ته ډېر زیات مسایل دي، اسپیشلی د ریټونو باندې او پنجاب نه دلته راځي، اسپیشلی د سیټس وغیرہ ډېر زیات ګران دي. ټیک شوه، نو اوس انیشیټیو هغه شی زموږ سی ایم صاحب او سیکرټري لاو سټاک کوپریټیو ډپارټمنټ او فشریز ډپارټمنټ امبر علي صاحب او ورسره زموږ رجسټرار صاحب او زموږ کولیشن یو موږ جوړو لګیایو او دې سره رجسټریشن وغیرہ هم موږ کوو، یو شیلټر یو امبریلا دې ته ملاوي ان شاء الله. نو دې نه ښه به ان شاء الله مخکې فیوچر کې به او دې فارمرز ته ان شاء الله فارمر هم ملاوي، موږ ته رجسټریشن پروسس هم شروع دی، دې ته یو امبریلا ملاویږي لګیا دی. نو څومره انویسټر وغیرہ هم دي د عین یو اعتماد به بحال شي. دا یو انویسټرز راځي دلچسپي پکې علي مواقع شته. بالکل جی مواقع ډېرې دي چې کله چې رجسټریشن وشي نو ډېر زیات مواقع دي، ولې یو گورنمنٹ شیلټر به دې ته ملاو شي، یو امبریلا لاندې به دې به راشي، نو ان شاء الله فیوچر کې ډېر زیات مواقع دي. ایکسپو کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم کے پی لیول پہ یہ ہو رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ اچھے رزلٹ آئیں گے، اس لیے کہ لائف اسٹاک اور پولٹری ریلیٹڈ جتنی بھی مطلب ادھر اسٹال لگے ہوئے ہیں اور پورے مطلب پنجاب سے بھی مطلب لوگوں آئے ہوئے ہیں اسٹال لگائے ہوئے، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. اور گورنمنٹ آلریڈی جو لائف اسٹاک ہے اور پولٹری وہ ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا مطلب امپیکٹ آئے گا ان دا نیئر فیوچر. اور گورنمنٹ بھی مطلب اس میں انہوں نے وہ کمٹمنٹ کی ہے اور ہمارے سیکرٹری صاحب بہت زیادہ اس کو مطلب سیریس لے رہے ہیں اس چیز پہ، اور انہوں نے دن رات ایک کر کے پوری لائف اسٹاک ٹیم نے مطلب اس کو وہ کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے مطلب دو رس نتائج نکلیں گے. تھینک یو جی کتونکو دغه د چې کوم ایکسپو دا پولټري ایکسپو په لومړي ځل پېښور کې را جوړه کړې شوې ده، پای کې د خلکو سره خبرې اترې به روان وي. پروګرام کې د مې ټیم دی وړه شاندمک. د مې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پېښور کې په لومړي ځل د پولټري ایکسپو تابع شوې ده، دغه به 2 ورځې جاري وي. د دې چې کوم منتظم دی ارګنایزر دی آصف اوان صاحب، هغې موږ سره موجود دي، لږ د هغې نه به تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه. آصف صاحب دا راته لږ ووایي چې دې ایکسپو په پېښور کې ضرورت څومره و، مقصد یې څه دی او څومره پورې امید دی چې دغه چې کوم څومره سټالونه لګېدلي دي دغه چې کوم مقصد و ستاسو هغه به تاسو اچیو؟ پهله خو جی ستاسو ډېره مننه، شکریه چې تاسو راغئ. دا جی زمونږ د صوبې په تاریخ کې لومړی ایکسپو ده، پولټري ایکسپو چېرته لومړی نه ده شوې. بله خبره دا ده جی چې زمونږ پوټینشل ډېر زیات دی په صوبه کې، خو چونکې زمونږ ضروریات نه پوره کېږي. زمونږ چې د پولټري کوم 100% ضرورت دی هغې کې 30% ضرورت مونږ پوره کوو او 70% ضرورت زمونږ چې کوم دی پوره کېږي د پنجاب نه. زمونږ د دې پولټري مین مقصد دا دی چې دلته سیمی کنټرول شیډونه جوړ شي، دا بزنسمن خلک دلته راشي شیډونه ولګوي، او مطلب دا دی چې زمونږ د صوبه پولټري سیکټر کې خودکفیله شي، ځکه چې زمونږ به ټول عمر دارالمدار په پنجابي. نو مین مقصد پکې دا و. بله خبره پکې دا ده چې دا یو اویرنیس هم دی، دې کې د میډیسن کمپنیانې راغلي دي، د فیډ راغلي دي، مشینری اکوپمنټ راغلي دي، دې کې مونږ کالجونه یونیورسټیانې راوستي دي. د دې مین مقصد دا دی چې د خلکو دا رجحان دې طرف ته جوړ شي. زمونږ دا خلک دی دا نوکرو پسې ګرځي او کاروبار طرف ته نه راځي. نو زمونږ یو پوینټ آف ویو پکې دا وه چې دا څومره کالج یونیورسټي خلک دي یا دا بزنسمین دي چې هغه د دې خوراک او مین چې زمونږ کوم دا چکن دی دې طرف ته راشي چې زمونږ دا پروډکشن ورسره زیات شي او زمونږ دا صوبه په خپل دې دغه کې خودکفیله شي. نو د تاسو د یونیورسټیانو خبره وکړه، سټوډنټس خبره وکړه، نو راځي خلک څه دلچسپي اخلي؟ او جی او تقریبا چې ګڼ تعداد کې د پېښور چې څومره یونیورسټۍ دي کالجونه دي هغې یو شکریه ادا کوم، خپل ټیچر او سټوډنټ سره راغلي دي او وزټ لګیا دي کوي. ستاسو کیمرې کتیم شي جی. آصف صاحب راته لږ هم ووایه چې حکومت دې سیکټر کې تاسو وایئ چې ډېرې مواقع دي پکې، حکومت ورته هغه شان توجه ولې نه ده ورکړې، ولې دا اګنور دی، د دغه چې څومره مشکلات دي هغې ته حکومت توجه ولې نه ده ورکړې، یا تاسو هغې انفارم کړي نه دي که حکومت خبر نه دی؟
نه جی خبره داسې نه ده. حکومت انفام هم دی، هغوی ته په ریټن کې دا شی میلاو هم دی. پولټري کې هغوی پراجیکټ هم شروع کړی دی، خو زمونږ چې کم ضروریات دي هغه د اوړو کې مالګې برابر دي. مونږ دا وایو چې د دې ایکسپو انعقاد سره مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کم دا پراجیکټ دی دا لږ وسیع کوي، او صوبه کې چې زمونږ دا کم 35 ډسټرکټ دي د دې دا دایره کار دی د 35 ډسټرکټو ته وسیع شي، چې مونږ مطلب دا دی د پولټري کې په خپله خود کفیل شو، او افغانستان مونږ سره ډېر لوی مارکیټ دی. ما تاسو ته وختي مو وی چې 1 کروڑ چوزه چې کم دی دا هر هفته افغانستان ته دي، او دا د پنجاب خلک دا ګټه خوري. نو که چېرې دا پیداوار زموږ صوبې په خپله دغه کو نو زموږ خپل پیداوار به هم زیات شي، ریټ به هم کم شي عوامو دپاره، او مونږ به مطلب دا د ایکسپورټ هم کولی شو قریبي ممالکو ته. زما حکیم الله نوم دی، زه د پولټري میډیسن سره تعلق ساتم، د ډسټریبیوټر یم د هاګ بایو فارماسوټیکل. او د دې مین وجه دا ده د ګرانۍ د وجې نه، چونکې فیډ چې دی فیډ تقریبا 7000 7.5 بورې فارمر ته ملاویږي. دقسې چې دی چوزه چې په 220 نه واخله 225 روپۍ پورې څه ټایم ته اوس رسېدلې وه. نو چې مطلب د یو ورځې یا 2 ورځې د انډې بچې چې دی هغه ته په 220 یا په 225 روپۍ ملاویږي. نو ظاهره خبره ده چې مطلب هغه 225 220 روپۍ خو ته الریډي 500 د ریټ نه تاسو باسئ. نو مطلب دغه باقاعده پاتې شو 2-2.5 روپۍ. نو په دغه 2-2.5 روپۍ کې د فارم خپله دومره خرچه ده چې فارمر ته په 500 ریټ کې هم پاتې کېږي. او د دې مین وجه صرف او صرف چې څنګه د پټرولو نه د هغې نه وجې نه فیډ ګران شي، د فیډ د وجې نه مطلب بیا هلته چوزه موجوده وخت کې ډېره زیاته ګرانه ده. دغې مین بالکل دا ټوله د پنجاب نه راځي. د پولټري چې څومره ساز او سامان دی، که هغه چوزه ده، که هغه فیډ دی، هغه چې څومره که هغه میډیسن دی، هغه ټول د پنجاب نه راځي. دلته پکې ولې خلک دلچسپي نه لري په دغه کې؟ یاره د دې فیلډ دلته چاته پته نشته، دلته دا اویرنس چا کې نشته. د دې وجې نه زمونږ د مشرانو چې کوم زمونږ یونین دی هغې د ایکسپو د دې چې کوم دی انعقاد کړی راو دی، مطلب اویرنس لپاره خلکو کې چې کوم دی دا پروګرام جوړ کو چې دی راشي او مطلب دی ته پته ولګي چې پولټري څه شی دی څه شی نه دی، کې مطلب څه لګي څه نه لګي، او دا چرګ څنګه تیاریږي او څنګه نه تیاریږي. تاسو ګڼئ چې د ایکسپو سره به په خلکو کې هغه اویرنس راشي، انویسټرز په خاص توګه باندې هغې به دلته انویسټمنټ انشاءالله ځکه چې ما دلته کې زما اوس لږ وخت وشو چې زه دلته راغلم، خو ما دې کې دومره خلک داسې ولیده پر ایکسپو کې چې هغه په پولټري فیډ کې ما په 8 سال کې هم نه دي لیدلي. ټول نه پهله خو ستاسو د مشرق ټي وي ډېره مننه چې تاسو راغلی. ایکسپو چې کومه ده یو خو دې کې 52 سټالز دي، مختلف میډیسن حوالې سره دي، اکوپمنټس حوالې سره دي د پولټري که نه. او دا فرسټ ټایم دی انټرنیشنل ایکسپو کېږي په خیبر پښتونخوا کې. دې نه علاوه د دې فواید دا دي چې دلته کې زموږ چې څومره نوې ځوانان دي یا مطلب انویسټرز دي هغې راځي او دلته معلومات اخلي، نو هغې پکې انټرسټ شو کېږي، نو هغې خپل بزنس طرف ته راځي دې طرف ته. بل دې نه علاوه چې دی نو که فرض کړه دلته کې کنټرول شیډز ولګي، انډسټریز ولګي، نو هغې کې به زموږ مطلب دا پرایویټ سیکټر کې زموږ چې کم ان امپلایمنټ دی نو هغې کې به کافي حد سره فایده وشي. نو دا ایکسپو د دې مقصد دپاره دا پولټري کوآپریټیو سوسایټي او لایف سټاک چې کم ډپارټمنټ دی او فیشریز د هغې په یو دغه باندې کېږي. او مین چې کم ارګنایزر دی نو هغه چې کم لاهور کې کم ایکسپو کېږي هر کال، نو وقاص صاحب دا ارګنایزر مین هغه دی. او باقي زموږ تنظیم چې کم دی نو هغه سره مطلب دا صوبې کې چې کم د ارینجمنټس دغه دي دا ورسره موږ داسې داسې چې موږ مختلف سټالز باندې لاړو، ملګرو سره ملاو شو، نو هغې ویل چې نوي خلک راغلي دي، افغانستان هم پکې ډېر ملګري راغلي دي. نو دا ښه خبره ده چې دې سره ایکسپورټ سټارټ شي، زموږ ملک ته هم فایده وي او بل دا زموږ صوبې ته هم فایده وي. دې نه علاوه نوي سټوډنټس راغلي چې کوم چا ډي وي ایم کورس ډاکټران شو، هغې کې فیمیلز هم دي میل هم دي، نو هغې دپاره هم ډېر انفارمیټیو شوزونه دلته کې، او د هغې هم مطلب دا د انټرسټ نور هم سیوا کېږي چې یاره موږ خپل بزنس چالو کړو. نو دې کې خپل بزنس مواقع هم دي. چې ایکسپو چې کوم دا زموږ مقصد دا چې دا د فارمرانو کې شعور راشي او دا نوې ټکنالوژي چې کومه د هغې نه فایده واخلي. او بل پکې زموږ سم مسایلو چې موږ حکومت ته هایلایټ کړو چې هغه مسالې چې کوم دی هغې تمک کړو، نو هغوی به په دې باندې انشاءالله چې زموږ توقع ده چې هغه زموږ مشکلات حل کړي. نو په دې میډیا په ستاسو پورې رغبت ارشاد صاحب چې موږ دا غواړو چې زموږ دا مسلې د وزیر اعلی وزیر اعظم د هغه پورې زموږ دا مسلې چې کوم دي ورسي او دا حل شي. نو دا په هغه کې دا ایکسپو موږ کړې وه، او دې کې په دغه شي دغه چې موږ وایو کې حکومت خلک هم راشي او فارمران هم پکې راشي او دغه چې عوام هم پکې راشي چې دا کاروبار هم زیات شي. دا کم زموږ چې ضرورت دی دا کم چې دا موږ په خپله صوبه کې پوره کړو. لکه
30% چې کوم دی زموږ خپل دا پروډکشن دی او باقي چې کوم دی دا 70% موږ د پنجاب نه مال دا پوره کوو. یعنې انشاءالله موږ خو د خپل توقع نه زیات دا وګڼو چې دا ایکسپو کې دونه خلک راغلل او تاسو په خپله ولیدل چې دا حال بالکل بک شوی دی، ډېر زیات خلک راغلل. نو او د حکومتي خلک هم موږ سره چې کوم دی ډېر دغه راغلل. دغسې وزیر دغه چې اګریکلچر وزیر صاحب راغی، نور هم امپیاګان صاحبان او امیناګان سینیټران صاحبان ډېر راغلل. هغوی دا حالونه ویزټ هم کو او موږ ورته د خپل مشکلات هم څه لاس وویلي او بیا موږ ستاسو په ذریعه باندې هغوی ته بیا دا اپیل کوو چې زموږ څونه مشکلات دي چې په دې باندې چې کوم دی دا زموږ حل کړي. دا کومه ایکسپو چې دا پولټري ایکسپو دا 2 ورځې دلته کې کومه چې نن شروع شوې ده، داسې ایکسپو د بنیادی مقصد د دې اداره چې موږ ذمہدارو ته د میسج ورسو، موږ عام سټیک هولډر ته او عام زموږ چې کم پاپولیشن دی چې هغه ته پته ولګي چې ډپارټمنټ څه کوي، د ډپارټمنټ کم ډیولپمنټ کم ټیکنالوجیز دي. او داسې ایکسپوز چې دي دا خو چونکې پولټري ایکسپو ده، خو زه وایم چې اګریکلچر ایکسپو یا په هر ډپارټمنټ کې ضروري ده چې هغه وقتاً په وقتاً کیږي او د صوبې په مختلفو ځایونو کې کیږي. نو د هغې نه که کم خلک دلته کې نشي رارسېدل، هغه خلک به هم د هغې نه خبرېږي او هغو به دغه مطلب دا ټریننګ به کېږي. سر کله ته دا وایي چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې اوورال د کلایمیټ چینج د وجې نه چې کوم مختلف تاسو ریسرچ دا کوئ، نو تخمونو کې داسې موږ د هغې اډاپټیبلټي څنګه کولی شو یا تاسو څومره کار کړی دی چې تخمونه موږ داسې دغه کړو چې د دغه کلایمیټ چینج اثرات پای کم وي او هغه پیداوار چې کم دی نو هغه که سیوا کېږي نه نو چې هغه سټیبل خو پاتې شي. بنیادی طور ریسرچ اګریکلچر ریسرچ ډپارټمنټ چې دی موږ د ډے فرسټ نه زموږ دا دغه دی چې موږ په چینجینګ کلایمیټک کنډیشن کې موږ ریسرچ کوو او کله چې موږ ریسرچ کوو لکه 30-40 سال مخکې چې کوم ریسرچ کړی دی هغه د هغه وخت په کلایمیټ سره اډاپټډ و او هغه وخت لپاره موږ ریکمنډ کوو. څنګه چې ټایم چینج کیږي لکه موږ به تاسو ته دا ووایو چې ټایم اپ سوینګ چې دی د کراپ پلانټیشن چې دی هغه چینج شوی دی، نو موږ د هغې دپاره ریسرچ کوو چې موږ داسې ویرایټي راوباسو چې هغه په هغه وخت کې پټ وي. موږ وایو چې هغه سیډ راوباسو چې په هغې د کلایمیټ د سیویریټي د هغې مطلب دا دی د ټمپریچر د زیاتوالي یا د ایډورس کنډیشن چې کوم راځي، موږ چې وایو چې ډراوټ دی یا مطلب دا د بارانونو سپل دی یا فلډ دی، موږ وایو چې یاره د هغې نه کم افیکټ کېږي، هغې ته موږ وایو کلایمیټ ریزیلینټ ویرایټیز یا کلایمیټ ریزیلینټ ټیکنالوجیز. نو موږ لګیا یو انشاءالله او موږ وایو چې وی ویل انشور فوډ سیکیورټي په دې طریقه باندې چې موږ په چینجینګ انوایرمنټ کې خپل سروایول وکړو او خپل سسټینیبل ډیولپمنټ او سسټینیبل ییلډ انشور. زمونږ د پاپولیشن میجر پورشن چې دی هغه وومن اف پروډکټیو ایج او چلډرن، هغه ډیر زیات افیکټ کیږي د زنک د ډیفیشنسي نه او په هغې کې سټنټډ گروث دی او نور سمپټم دي او بیماریانې دي. نو موږ دوه ویرایټیانې کې زموږ په سټال کې موږ ډسپلی کړي دي، دا زموږ زنک اینډ آیرن بایو فورټیفاید ویرایټیز دي. دا هغه ویرایټیز دي یو خو له دې سره موږ زنک او آیرن که دغه کړو هغې ته موږ فورټیفیکیشن وایو، خو کله په دې کې ان بلټ داسې یو کریکټر دی چې هغه د ځمکې نه پخپله اخلي او د هغې خپل لیول د پرمیسیبل کم زموږ لیول چې دی چې هغه ریکوایرډ دی نو هغې ته موږ بایو فورټیفاید وایو. دې کې خپل ان بلټ دا یو کیپیسټي ده. نو دوه ویرایټیانې دي زموږ انشاءالله د هغې سیډ انکریز موږ کوو، هغه به زمیندار ته رسي. نو هغه به یو ایزي وی اف کمبیټینګ د مان نیوټریشن اینډ زنک اینډ آیرن. هغې مطلب دا دی چې لکه ته په بازار کې وړالې تا ته څه پته ده چې دا فورټیفاید دي که نه دي، خو که ته په خپل پټي باندې پروډیوس کې او هغه وړه کې نو هغه تا ته په خپل کور کلي کې مطلب دا تا ته هغه فورټیفاید وړه او فورټیفاید غنمو کې ستا هغه مسله د ډیفیشنسي چې ده هغه اډرس کېدی شي. سر د ریسرچ باندې خو مسلسل یو کار روان دی، تاسو پې کار کوئ په تخمونو باندې. زمیندار د دغه څومره باخبره دي او د هغې د دې نوي نوي ریسرچ نوي نوي تخمونو نه باخبر پاتې کېدل دا څومره ضروري دي؟ بنیادي طور خو دا ډېر ضروري په دې چې موږ ریسرچ د زمیندار دپاره کوو او چې زمیندار هغه نه اډاپټ کړي نو د هغې هېڅ مینینګ نشته، د هغې هېڅ مطلب نشته. زموږ خپل د هغې د ډیسمینیشن دپاره خپلې طریقې دي. موږ ټیکنالوجي یا سیډ ډیولپ کوو، ایکسټینشن ډپارټمنټ هغه زمیندار ته رسوي، خو موږ سایډ بای سایډ لکه داسې ایکسپوز، فیلډ ډیز، ټریننګ د بروشر په شکل کې، د ټاک شو په شکل کې، د پرنٹ میډیا، الکترانیک میډیا په تھرو باندې
هغه مونږ ذمہدار ته رسو او بل دا چې زمونږ ذمہدار په ټلیفون باندې یا پرسنلی هغه وزټ کوي نو مونږ ایڈوایزری سروسز ورته وایو. مونږ وایو چې زمونږ نوې ټیکنالوژي ده، زمونږ نوې قسم دی، نوې سیډ دی او هغه تاسو اډاپټ کړئ. د هغې دا د پیدې دي، د هغې دا د ییلډ دی، د کلایمیټ ریزیلینټ دی او ډیزیز ریزسټنټ. تاسو ډیره مننه چې موږ ته مقرره کړله او ما بخت علي نواز او ډسټرکټ ډایریکټر واټر مینجمنټ پېښور سره مونږ افیس دی او زمونږ دا ایکسپو مین مقصد دا دی چې زمونږ جنرال زمینداران د اګریکلچر چې څومره اکټیویټیز په پاکستان لیول یا په KP لیول باندې موږ کې سپیشلی چې په هغې کې مختلف کامپوننټس دي، اګریکلچر ایکسټینشن، واټر مینجمنټ او سایل کنزرویشن او کراپ ریپورټینګ، نو لایف سټاک شو، پولټری فارمینګ شو، دا ټول په اګریکلچر لاندې راځي. نو دا څومره اکټیویټیز چې دي د هر یو سټال موږ لګولی دی چې زمیندار راځي چې د دې نه خبر شي چې زموږ اکټیویټیز څه دي. زموږ خپله اکټیویټیز په دې کې مین چې دا آن فارم واټر مینجمنټ ته منصوبه اصلاح اپاشي. موږ زمیندارو ته په پټوی کې چې کوم د اوبو ولا او بخار نظام دی هغه صحیح کو ورته په دې کې لختي جوړول دي ورته یا تالاب وي زمیندار ته چې کوم اوبه ډېر لګې راځي ټوبل کې نو هغې ته تالاب جوړ کړو بیا هغې نه پس هغه اوبه خور کوي نو افیشنسي اریګیشن افیشنسي زیاته شوي سره هغې اوبو بچت وشي او ټایم بچت وشي دې سره هغې فصل زیات شي. او مین کامپوننټ موږ سره اوس بل واټر مینجمنټ کې چې کوم دی دا لیزر یونټ راغلی دی. لیزر یونټ چې دی دا ټریکټر سره زمونږ چې کوم زمیندار خپل ټریکټر وي وروسته ولګوي دا په لیزر سره ځمکه په ټیکنالوژي سره اواریږي او دا بالکل داسې اواریږي چې زیرو سلوپ سره به ځمکه اوارایي. اوبه به بالکل پټي کې همواري وي، هغې فایده ده چې فصل به بالکل یو شان وي، اریګیشن به ډېر تیزۍ سره کېږي. دا زمیندار ته زموږ سره په سبسډي ریټ باندې موجود دی. دا 16 لاک قیمت دی، 14 لاک قیمت دی، 4 قسمه دي په دې کې. دا زمیندار خوښه ده چې د کوم قسم اخلي د کې 50% ګورنمنټ ورکوي، 50% زمیندار کمپنۍ ته کیش جمع کوي. اب زمیندار پراپرټي شي نو هغه په خپله ځمکه هم لیول کوي او زمیندارو ته به هم هغه په پیسو باندې ورکوي. زمونږ که وګورو زمونږ زیات انحصار زمونږ د صوبې خپل پیداوار په مختلفو فصلونو کې ډېر کم دی، په خاص توګه غنمو خبره کوو نو دغه چې نوې طریقې اډاپټ شي نو سر څومره دا کمې پوره کېدی شي؟ اصل زمونږ چې کوم پاکستان دی په دې لیول باندې دا هم یو دې طرف ته روان ده چې اوبه به ډېر شارټیج پکې روان دی. 2025 کې دا ریپورټینګ شوي دي چې زمونږ پاکستان به په واټر سکاس لیول کې راشي نو کې بدایي چې اوبه ډېر کموي زمیندار ته. نو دې وجې نه مونږ زمیندارو ته یو خو های افیشنسي اریګیشن سیسټم انټروډوس کوو. دې باره کې زمونږ فارم ټور هم شوي دي، هغې نه مونږ های افیشنسي اریګیشن سیسټم مختلف ټیکنالوجي دا زمیندارو ته ټرانسفر کوو. کې معاهدې هم شوي دي چې ترکي نه به زمونږ چې های افیشنسي څومره مختلف آیټمز استعمالیږي دا ترکي نه امپورټ کوو. د ډېر های کاسټ راځي نو کې 40% زمیندار کیش ریکوري ده، ته زمیندار مشکل سره تیاریږي. مینه پاس پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پېښور کې د پولټري ایکسپو را جوړه کړه شوې ده. دغه ایکسپو کې د مختلف د 50 سیوا سټالونه لګېدلي دي. زمیندار راځي او د مختلفو سټالونو کې د خپل د پولټري حوالې سره او د زراعتو حوالې سره د ویانو په حوالې سره معلومات ترلاسه کوي. پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د زراعت وزیر سجاد صاحب هم هغې د دې وزټ کړی دی. د هغې سره هم خبرې اترې کوو چې دغه ایکسپو څومره ضروري ده په خیبر پښتونخوا کې او زمیندارو ته دغه خیبر پښتونخوا حکومت کم انسینټیوز ورکوي. بنیادي طور باندې موږ قائد خان صاحب دا ویژن و چې یاره دا بزنس چې کم دی یو خو اګریکلچر پروډکټیویټي دا پولټري ډیری فارمینګ او دا ټول دې چې دا موږ عام ولس چې دا که نه دا په دې کې انوالو شي، کمیونټي پکې انوالو شي. دا ولس چې څو پرې پکې انوالو دی امره پورې دا شی مخ ته ترقي نه کوي. یو خو به هغو روزګار هم جوړ شي او بل هغې نه علاوه ډېر غټ فوډ سیکیورټي هم ده. دا بیسیکلی نو چیف منسټر صاحب دا غټ سټیپس اخلي، پولټري بزنس شو، ډیری فارمینګ شو، اګریکلچر اکټیویټیز شي، دا ټول موږ په دې بنیاد باندې د چیف منسټر صاحب خصوصي سټیپس دي چې کوم هغه ایډوایس کړي دي او موږ په یې باندې روان یو. نو دا پولټري چې کوم دغه د ایکسپو موږ ته څو مسلې دي. لایک وایز کته وګورئ چې افغانستان ته موږ چوزې چې کمې دي هغه خو ورکولی شو خو غټې چرګې نه ورکوي.
دې موږ ته دوه نقصان دی. یو دا نقصان دی غټ چې دلته کې چې کم خلک فارمینګ کول غواړي او ته بیا چوزي چې کمی دي که نه هغه ډېر غټ یا خو اویلیبل نه او که اویلیبل وي بیا قیمت ډېر اوچت نو یو دا پکې راشي. او بل هیچنګ چې کم دی هغه خو موږ په منصیري کې کېږي او بیا هغې نه پس په چار دا ده چې دې دا ریټ فکسنګ وغیره دا هم دلته کې چې ته لوکلی کېدله که نه بیا هلته کې تلګنګ نه هلته نه کېږي بیا ټرانسپورټیشن او دا ټول چارجز پکې راشي. نو موږ ته بنیادي طور باندې پښتونخوا کې د ریوینیو حساب سره په دې کې ډېر زیات پرابلم دی. دویم غټ مسله موږ ولا دا ده چې سویابین باندې هغې امپورټ باندې پابندي ده. نو چې پابندي ده نو دلته فیډ ګران شي. چې فیډ ګران شي یو کس چې فارم ساتي نو هغه باندې ایډیشنل چارجز ایډیشنل کاسټ پرې راځي. نو هغه بجای دی چې د بزنس مخ ته فلرش کړي هغه نور هم کمزورۍ طرف ته لاړ شي. دا غټه مسله ده. اوس یې دپاره موږ یو سټیپ اخلو چې منسټر صاحب سره په دې باندې میټینګ شوې ده. انټر کراپینګ موږ لګیا دی شروع کوو. نو هغه الریډي شته دی خو موږ نور هم ډیولپ کول غواړو. خو هغې ټایم پرې په چار دا ده چې د دوه درې شیونه دي چې موږ به فقي چې کم حکومت دی چې دا شیونو باندې دا یو خو د ریسټرکشن ونه هغه کې دا امپورټ باندې سویابین امپورټ باندې ځکه چې دې په وجه باندې ټول هغه چې کم دی فیډ ګران شوی ده. او بل د افغانستان ته چې کوم هغه ورکوو وړوکي بچي ورکوو د چوزي چې دي په چار ده چې دا نور هم اجازت وي چې دا هم ورکوله نو یو بزنس په یو کې روان شي. سر په وړه سطح چې کم فارمرز دي حکومت هغې په کومه طریقه سپورټ کوي یا یې سپورټ کولی شي؟ موږ څو پروجیکټ تیر روان دي اوس انشاءالله پایپ لاین کې دي. چیف منسټر صاحب سره هغې باره کې انټرنیشنل ډونرز هم دي. چیف منسټر به سیکریټریټ چې دی دې باره کې به ډېر ډیټیل غه تاسو ته جاري کوي انشاءالله. ډېر انقریب ډېر زر به یې کوي په نیر فیوچر کې سیکریٹریٹ طرف نہ بتاؤ اس ہینڈ آؤٹ میں لاؤ. دیکھیے جی کے پی کے میں اس طرح کے ایکسپوز جو ہیں خاص طور پہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا اور ہمارا لائف اسٹاک سیکٹر ہو گیا پولٹری اس طرح کے ایکسپوز ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو ہے ایک تو کے پی کے کی نیڈ بھی ہے. کے پی کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بیکورڈ ہمارا پروونس سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کے انیشیٹوز ہونا ایک تو بہت اچھی بات ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں پر آ کے جو ہے وہ اس طرح کے ایکسپوز اٹینڈ کریں. جو انویسٹرز طبقہ ہمارا خاص طور پہ ان کو یہاں پر آ کے جو ہے اس طرح کے ایکسپوز اٹینڈ کرنے چاہیے, یہاں پہ آ کے انویسٹ کرنے چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ 30% جو ہماری ہے وہ پولٹری کی جنریشن ہوتی ہے اور باقی 70% ہمیں باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو انویسٹرز کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں ہمارے اپنے ملک میں. ایک تو ہمیں اکانومی اسٹیبلٹی بھی ملے گی, ہماری اکانومی اچھی ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو میٹ وغیرہ کی ریکوائرمنٹ جو ڈیفیشنسی ہے اس کے علاوہ جو اور ڈفرینٹ ڈیفیشنسی ہے وہ بھی ہمارے لیے فلفل ہو سکے گی. جی ماشاءالله څنګه چې زموږ د توقعونه مطلب هارد کر کې موږ دونه توقعونه چې دلته کې بس څومره خلک راشي او نن چې په پیله ورځ څومره خلک راغی نو ماشاءالله دا ډېر ښه یو ګورنمنټ د طرفه او زموږ د کوم چې منیجمنټ دی د دې د طرفه یو ډېر ښه آپشن و. بل موږ چې کوم آپشن لګولی دی لکه زموږ چې کوم شاپ دی نو دا زما سره خیال خیبر پښتونخوا او زموږ دا پیله بار داسې موقع ده چې زموږ په دې صوبه کې دا یو ایونټ وکړو او دا خوشاین خبره ده. دا هر کال پکار دی او ګورنمنټ له دې سره تعاون پکار دی. د دې سره روزګار چې دی که بړاویږي نو دا د ګورنمنټ د طرفه یو ډېر ښه آپشن موږ راکړه. سر انویسټرز په خپله ګروپ آف کمپنی ده زمونږه نو د ګورنمنټ د طرفه خو داسې څه نشته خو اپنے آپ که تحت مدد چې دی که نه څه نه څه مونږ کوو او فارمر غریبانان خو مطلب اوس نن سبا په سوشل میډیا باندې چلېږي چې چرګ کې دا بیماري ده دا بیماري دا هېڅ نشته, دا یو افوا ده. د ګورنمنټ د طرفه څه تعاون نشته, ګورنمنټ د طرفه تعاون پکار دی. ګورنمنټ تعاون وکړي سر نو زموږ د صوبې دا چې کوم نیډ دی څومره حده پورې دا پوره کېدی شي, په څومره وخت کې پوره کېدی شي؟ ځکه چې موږ څومره فارمر سره خبرې وکړو نو هغې وایي چې زموږ د پولټري پیداوار د خیبر پښتونخوا خپل چې کوم دی نو صرف 30% دی, هغه هم د کال 2 کې 30 شو مخکې 10%. سر 30% ځکه چې چا کې دومره چاته پته نشته زموږ په صوبه کې پنجاب سیټ ته لاړ شه یا کراچۍ سیټ ته سنټ ته لاړ شه نو کو دغه شان ایونټ کېږي هر کال پکار نو دا 30 دا 60% هم کېدی شي خو د ګورنمنټ د طرفه دا 70 پکار دی نو دا 70% تللی شي. موږ په خپله بیسک تعلق کراچۍ سره دی, کراچۍ نه موږ راغلي یو. دا دوه کمپنۍ دي زموږ خان برادر او فرنٹ لائن انټرنیشنل نو موږ ته خپل پولټري ایسوسیشن اور کے پی ګورنمنټ انویټیشن راکړو نو موږ بحیثیت ایز ا انویسټر یا ایز ا کمپنۍ دلته کې نه یو راغلي. موږ دا خپل فرض ګڼو چې کے پی کے کې داسې ایکټیویټي کېږي نو پہله هم غټ خواهش و خو دې
سکال فرسٹ ٹائم کے پی گورنمنٹ دا انیشیٹو واغستو او دا یو پولټري ایکسپو پدې کې اګریکلچر شته پدې کې لایو سٹاک شته پدې کې پولټري شته نو په کې پی کې چې کوم پوتنشل دی ډیر زیات دی خو بدقسمتي دا ده چې اویرنس نشته او مونږ د هغې نه فایده اخیستی نه شو نو دی رای درست دی دا لیټ ته ډیر لیټ ته خو دا فرسٹ ایکسپو ده انشاءالله تعالی اور نیکسٹ ٹائم با زما کے پی گورنمنٹ تا د کے پی انویسٹرانو تا د کے پی بزنس مینانو تا اور انڈسٹریلسٹ دا خاص ته چې په کے پی کې په هر شپږ میاشتې کې داسې یو ایکسپو پکار ده که هغه د ماربل ده که هغه د اګریکلچر ده که هغه د پولټري ده او که هغه د لایو سټاک ده موږ کے پی کې الحمدلله د هیڅ شي ضرورت نشته ډیره مهرباني ستاسو چې د خبرې کولې مکمله راکړه یاره جی زما په خیال خدا دومره بهترین قدم دی که نه چې دې سره به ډېر زیات اویرنس پیدا شي د ټولو نه غټه خبره خو اویرنس ده که نه مونږ ته څه پته وه په کلو کې په کورونو کې خلکو چرګانې ساتلې د هغې نه څوک څه خبر وو چې دا څومره فایده ورکوي څومره د دې دغه وي دا څنګه طریقې سره مونږ د دې نه بزنس ډیولپ کولی شو نو دا ټول همدغه اړخ ته هغه دی چې مونږ به د دې سره اویرنس ډېر زیات پیدا شي او الحمدلله خلک ډېر را روان دي ډېر یوازې پولټري والا خلک نه دي د زندګۍ هر شعبې سره خلک چې کوم تعلق لري ټول خلک را روان دي ډېر خپل کور کې دننه چرګانې ساتل د هغې نه انډې خرڅول بله خبره ده د ټولو نه غټه خبره ده چې په کور کې د چرګانې موجود وي بچي موجود وي میلمه راشي زر زر یې به سلال کړو بهتره خبره ده ډېره او بله خبره ده چې هغه که تاسو په دغه لیول سره واخلئ چې ګینې دې نه مونږ بزنس تجارت لیول سره یا کاروبار لیول سره پیسې دغه سره یې ورته وګورو نو بهترینه خبره ده چې چا سره ځای ډېر وي ځای وي نو غټ غټ فارمس جوړېدی شي د دې نه ایک تو سب سے پہلے جو میں کہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ یہ جو ایکسپو منعقد ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پر پولٹری کا میں یہ کے پی کے لیے اور خاص طور پر پشاور کے لیے ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایکسپو منعقد کر کے جہاں تک وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے ہیں جو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں جو ایسی آگاہی رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پولٹری سے متعلق اور ان کی جو انفارمیشن ہے ان کو یہ ملے تو یہ ایسا پلیٹ فارم یہاں دیا گیا ہے میں نے اسٹوڈنٹ کو دیکھا وہ بہت خوش ہوئے جب وہ سب سے ایکسپلینیشن کر رہے تھے اور ان کو جو انفارمیشن مل رہی تھی وہ اسٹوڈنٹ اتنا ان کے چہرے جو تھے نا وہ خوشی سے دمک رہے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے ایک بہت بینیفیشیل ہے سب کے لیے اور جہاں تک خواتین کی بات ہے میں کہتی ہوں ہم خواتین کے لیے تو یہ اور بھی فائدہ کی بات ہے اگر ہم یہ آگاہی رکھیں اور ہمیں یہ انفارمیشن سب خواتین کو ملے ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرغیوں کو کیسے پالا جاتا ہے کیسے ان کو کس وقت انجیکشن لگائے جاتے ہیں کس وقت ان کی ڈیزیز کیا ہوتی ہے ان کی خوراک کیا ہوتی ہے انڈے سے لے کر بچوں تک بچوں سے لے کر بڑے ہونے تک تو یہ ایک ایسا خواتین کے لیے جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہیں اپنی فیملی کے لیے وہ ایک سہولت مہیا کر سکتی ہیں اور اپنی فیملی کے لیے جو ہے فائنانشلی طور پر بھی وہ جو ہے بینیفٹس ہم لوگوں نے لائے ہیں دیسی مرغبانی کے متعلق ہم لوگ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں ہمارے ادارے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب عوام ہے اس کو انڈے مرغی اور چوزے کی فراہمی سستے ریٹ پہ کی جائے ابھی اس سال ہم لوگوں نے جو تقریباً یہ فائنینشیل ایئر 2023-24 کا ہے اس میں ہم لوگوں نے 15,000 چوزہ لوگوں میں ڈسیمینیٹ کیے ہے اگر آپ اس کو گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو اس چوزے کا ریٹ ہے 38 روپے اور یہی چوزہ جب آپ پرائیویٹ کسی کمپنی سے خرید رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو 140 سے 150 روپے فی کس ایک چوزہ ایک دن کا چوزہ مل رہا ہے اور یہی جو ہمارا ادارہ ہے اس میں بیسیکلی ہم لوگ 4 بریڈز کو ریئر کر رہے ہیں بلیک آسٹرالوپ RIR البلادی فیومی جو اگر کمرشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بلیک آسٹرالوپ اور RIR بزنس کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم بریڈز ہیں مطلب ان کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے گھریلو مرغبانی پہ جانا ہے مطلب جو ہماری مڈل کلاس فیملیز ہیں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں وغیرہ گھر میں مرغیاں پال رہی ہوتی ہیں ان کے لیے 2 بریڈز ہیں ہمارے ساتھ البلادی اور فیومی البلادی اور فیومی اس طرح کی بریڈز ہیں کہ ان کو ہم بیک یارڈ پولٹری کہتے ہیں بیک یارڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو گھریلو جتنا بھی آپ کی گندگی ہے
روٹی ہے, ٹکڑے ہیں, کوئی بھی چیز ہے, اس پہ وہ ان کی پروڈکشن تقریباً 70% ہوتی ہے. اگر آپ فیڈ پہ جائیں گے تو فیڈ 80 گرام پر ڈے کے حساب سے اگر آپ البلادی فیومی کو دیں گے تو ان کی پروڈکشن آپ آلموسٹ 90% تک اچیو کر سکتے ہیں. اور اس کی نسبت اگر آپ RIR اور بلیک اسلوپ پہ چلے جائیں تو وہ آپ سے ڈیلی 150 گرام فیڈ کھا کر آپ کو پروڈکشن دیں گی. تو اگر جو لوگ گھریلو مرغبانی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو اچھی بریڈز ہیں وہ البلادی اور فیومی ہیں. سر ماسیرا میں پشاور میں بھی سر ہمارا جو ڈائریکٹریٹ ہے وہ پشاور میں ہے, اس کی رننگ پشاور سے ہو رہی ہے. جو بجٹ ہمیں مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا ڈائریکٹریٹ جنرل پشاور میں ریسرچ, اور باقی یہ پورے KPK میں واحد ادارے ہیں. پاکستان میں یہ ٹوٹل 4 انسٹیٹیوٹ ہیں, ایک کراچی میں ہے, ایک پنڈی میں ہے, ایک کوئٹہ میں ہے اور ایک مانسیرا میں ہے. تاسو څنګه د پته نن KPK کې یو خسته ایونټ شو د لایف سټاک او اګری سره ریلیټډ پوئټری والا سم زموږ رونه دي هغوی نن راغلي او KPK نن ماشاءالله په خبر کې یو سمه میله جوړه ده. دا انټرنیشنل لیول باندې دا ایکسپو شوله د دې چې سم اورګنایزر دي الله دې هغوی له ډېرې ترقیانې ورکړي چې هغوی KPK کې یو غټ سټرګل وکړو. دا په فرست ټایم باندې دا ایکسپو په KPK کې وشوه انټرنیشنل حوالې سره او یو کامیاب ولې چې موږ ګورو لګیا وي دلته ماشومان هم دي, لوی هم دي, زاړه هم دي, هر قسم خلک راغلي دي. نو امید لرو چې انشاءالله دی له به نور ترقي ملاویږي. ډېره مننه. زیاته مهرباني. جی بالکل دغه ایکسپو چې کوم دا نو پېښور کې دغه را جوړه کړې شوې ده د ایکسپو فوکل پرسن میډم رقیه هم موجود ده. لږ د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. جی ډېره شکریه. میډم څومره پر امید دی د دې ایکسپو نه چې کوم مقصد تاسو اوسه پورې خلکو هغه راتګ څنګه دی, څومره پر امید دی چې خپل مقصد کې به تاسو کامیاب شئ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے خود خپل تعارف وکم, زما نوم رقیہ ندیم دی, ز فوکل پرسن ایکسپو کې کار کوم. جی سونه انویټیشن چې مونږ کړیو الحمدلله هغې سره مونږ خوشحاله یو چې هماغه ګڼ تعداد کې او ګڼ شمېر کې خلکو دلته ګډون وکړو او مطلب یو زمونږ د KP یو ښه اواز مخکې لاړو چې دا پرامن خلک دي او مطلب دا کار کولو والا خلک دي. بل دلته د سکول او کالجز ماشومان چې رالل او سپیشلی کمی فیمیل چې دلته رالل نو زه په هغې ډېره زیاته خوشحاله یم ځکه چې دلته چې کوم یو دغه جوړ شوی دی چې فیمیل دلته کار نشي کولی مطلب مخ په وړاندې نشي تللی او هغوی نن شرکت کې ظاهره کړه چې یاره د KP خلک چې کوم دي پرامن دي. بل دلته مونږ چې کوم دی د خپل فارمرز دپاره د هغوی د پروموشن دپاره دلته دا ایکسپو منعقد کړې وه چې زمونږ چې کوم فارمر دي هغه مونږ پروموټ کړو, هغه اویر شي د نیو ټیکنالوژي نه. نو هغې کې مونږ ډېر حد پورې کامیاب شو الحمدلله. جی بالکل کتونکو دغه زمونږ د نن ورځې پروګرام و د پېښور کې چې کوم دغه ایکسپو را جوړه کړې شوه چې پای کې د 50 نه سیوا مختلفې کمپنیانې دي, هغې خپل سټالونه لګولي دي, هغې زمیندارو ته د پولټري په حوالې سره په خاص توګه د خپل پیداوار سیوا کولو لپاره د هغې د مختلفو دوایانو په حوالې سره د دغه کاروبارونو ته د وده ورکولو په حوالې سره مختلف چې کوم معلومات دي نو هغه ورکوي. دې سره سره د لایف سټاک محکمې لخوا چې کوم د هغې د ریسرچ سایټ دی یا دغه شان د ایکسټینشن سایټ دی هغې هم خپل سټالونه لګولي دي, زراعتو لخوا هم خپل سټالونه لګولی شوي دي او ټول چې کوم زمیندار دي نو هغې ته همدا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا د پولټري د زراعت چې کوم انحصار دی نو هغه په نورو صوبو باندې دی. که فرض کا دغه جدید ذرایع چې کوم دي, طریقې چې کوم دي هغه خپلې شي نو دغه خیبر پښتونخوا نه یوازې په خپلو خپو ودرېدلی شي بلکې د دې ځای نه نور ځایونو ته هم دغه برآمد کېدلی شي او د هغې سره سره دغه کسانان چې کوم دي نو هغې د دغه مشکلاتو نه هم خپل ځان ویستلی شي. همدې سره د پروګرام وخت سرته رسي. اجازت غواړو. الله پامان.